بیا د مهاجرو ډله سره راټوله سه ټول د الله رسول ته راغلو. د الله رسول ته فرمایي ذهبت الانصار بالاجر کله. دا انصارو خو له موږ څخه په اجر کې په ثواب کې ډېر لوړ تللي دي. دا کسان دا خو له موږ څخه په دا نیکو کارو کې د ثواب په کار کې الله تعالی دوی ته ډېر غټ مقام ورکو او موږ خو هېڅ هم نه دي کړي. ګوره له هغو سره دا سوچ و فکر دی، د نیکۍ سوچ ورسره دی، د یو ثواب فکر ورسره دی چې دا کس له ما څخه په نیکۍ کې مخته سو. لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې څنګه دی؟ زموږ ستاسو په معاشره کې خبره د پیسو روانه ده. ولې موږ تاسو مرګ ذهن ته نه دی اچولی، د مرګ فکر نسته، د حساب و کتاب فکر نسته، د الله تعالی د ملاقات فکر نسته چې داسې ورځ به بیا راځي. پر دې باندې زموږ ستاسو یقین نه دی پخ سوی. زموږ ستاسو په معاشره کې چې موږ ډېر فخر باندې کوو، هغه په دې شي باندې کوو وایي د پلانکي ورور یا د پلانکي پلار په پلانکي ملک کې کار کوي. او بیا تر ټولو چې زیات فخر کوو هغه په دې شي باندې کوو چې وایي د پلانکي ورور یا پلار یا زوی پلانکي کفري ملک ته تللی دی چې هلته به مسلمان وینه، هلته به انسان لمونځ هم ښکاره نشي کولی. په دې باندې ډېر فخر کوي د پلانکي زوی په پلانکي ملک کې دی. ولې د هغه روپۍ ډېره لوړه ده. زموږ ستاسو سیالي سي روانه ده، هغه په روپو کې سره روانه ده چې د کم سړي زیاتې روپۍ ابل کوشش ته دې کوي تر دی هم زیاتې کم، ابل د ابل کوشش کوي تر دی پسې واړو. زموږ ستاسو سیالي په نیکۍ کې نه ده راغلې. زموږ ستاسو سیالي په دې کې نه ده راغلې چې موږ تاسو د یو عبادت په خپل وخت باندې وکړو یا دې په خپل وخت به هغه د عبادت و ځای ته ورسو. وګورئ په مسجد کې اوس و جماعت ته تقریبا 15 منټه د تقریر پاته دي. 15 منټه 10 منټه بعد به خطبه شروع کیږي. تر هر سړي دا معلومه کړې ده چې جماعت پر 2 بجې باندې درېږي، زه به پر 2 بجې باندې ځان ورسوم. بس صرف له فرائضو څخه ځان خلاصوم. بس له موږ تاسو سره صرف دومره سوچ او فکر دی چې پیسې په څنګه رقم باندې ډېرې کړو. لیکن دغه انصار دغه مهاجرین چې کوم دي دا د الله و رسول ته رالو چې ذهبت الانصار بالاجر کله. انصارو خو له موږ څخه ډېرې غټې مرتبې الله تعالی و دوی ته ورکړې. دوی خو ډېر غټ خیرونه وکړل. د الله رسول ورته فرمایي چې تاسو مه پریشانه کیږئ، تاسو 2 طریقې وکړئ، الله تعالی به تاسو ته هم د هغو نه اجر درکوي لکه و دوی تاسې ورکړی ده. دوی چې کومه قرباني له تاسو سره کړې ده چې الله تعالی څومره ثواب ورکوي، تاسو ته به هم الله تعالی د هغومره ثواب درکوي. نو دا مهاجر ورته فرمایي چې ای د الله رسوله هغه کوم عمل دی چې موږ له دوی سره وکړو. د الله رسول ورته فرمایي چې تاسو و دوی ته دعاوې کوئ چې کوم نیک کار له تا سره یو څوک وکړي او د خیر کار در سره وکړي، له تا سره کومک وکړي، په سختو حالاتو کې له تا سره ملګري سي، تاسو و هغه ته دعا کوئ. او دویم عمل دا دی چې تاسو د هغه شکریا ادا کوئ. کوم چیرې دغه 2 عمله وکړو الله تعالی به د ستاسو و مینې محبت و جذبې ته وګوري. ستاسو د جذبې په نتیجه کې به الله تعالی و تاسو ته هم هغه مقام درکوي لکه کوم مقام چې الله تعالی و انصارو ته ورکړی. لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې د خپل مفاد دپاره که چیرې موږ له یو چا سره ښه کوو، له یو چا سره کومک کوو، هغه مو په ذهن او په سوچ و فکر کې یو خپله فایده نیولې وي. که هغه فایده ورسره وه بیا هلته کومک روان وي، لیکن که هغه شی نه و په دماغ کې بیا هغه کومک هم نه ورسره کوي.